أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء ومسجدي آخر المساجد. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درس شريف هواي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام و دغه اجتماع حاضرین و مسلمانانو، دغه اجتماع تعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس او د غید مبارک او صفات سره، خصوصا د حضور پاک او صفات چې هغه د صفات د ختم نبوت وای، هغه سره د اجتماع تعلق دی. نو کوم اجتماع کې د حضور پاک بیان کې جوړ شي او کوم اجتماع د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک په سلسله کې او د هغې د صفاتو په سلسله کې جوړه شي، د هغې نه بهتر اجتماع به بله کوه. دا اجتماع انشاءالله د انعقاد نه مخکې د خدای په دربار کې قبوله ده او ستاسو راتلل دغه اجتماع له په دغه نیت حسنه د الله په نسبت باندې مقبول دي. الله دې ستاسو او زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه نسبت چې زموږ د هغې په میاشت کې الله په دنیا کې دایمي تر قبر حشر او جنت پورې ورسوي. زمانو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای پاک یو لوی شان ورکړی. بعضې هغه څیزونه صفتونه دي چې هغه د حضور پاک خاص صفتونه دي، د بل چا نشته. انبیا ډېر د حضور پاک نبي او د حضور پاک نه مخکې ډېر انبیا تېر شوي دي. حضور پاک رسول او د حضور پاک نه مخکې ډېر رسولات تېر شوي دي. رسولات په پیغمبرانو کې یو خاصه طبقه وي. حضور پاک داعي لله، هر پیغمبر داعي. حضور پاک بشیر او نذیر خلکو له متبعینو له د جنت خوشخبري ورکوله، او چې کوم به مخالفینو د هغې به یې یېرول د الله د عذابونو نه. دا د هر پیغمبر صفت. هر پیغمبر د هدایت رڼا وګورئ. زموږ بعضې دوستان چې د حضور پاک او د نورو پیغمبرانو منځ کې دا موازنه کوي، نو لږ پرېوځي د نورو
پیغمبرانو یو کوټې غوندې کمي راشي دا به بالکل نه کوئ دا بېله خبره چې حضور پاک په ټولو کې ورفع بعضهم فوق بعض درجات د لوی درجې خاوند دی لیکن دا به په داسې طریقه بیانوي چې د نورو انبیاو حق تکرار شي د نورو پیغمبرانو اس قسم بېعزتي راغلی شي هر پیغمبر په مخ د ځمکه د الله د طرف نه هدایت ستوری او د هدایت رڼا نور هر پیغمبر د هدایت رڼا هر پیغمبر معصوم دام د حضور پاک صفت او د مخکې انبیاو صفتونه او بعضې صفتونه دا زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر سره مختص دي دا د بل چا نشته لکه یو په هغه صفتونو کې صفت د ختم نبوت دا د بل چا نشته آدم علیه السلام نبی و خاتم النبیین نو نوح علیه السلام خاتم النبیین نه دی ابراهیم علیه السلام ډېر جلیل القدر پیغمبر دی لیکن خاتم الانبیاء والمرسلین نه دی موسی علیه السلام امت زموږ د حضور پاک امت سره دویم نمبر په تکثرت کې به جنت ته ځي لیکن هغه هم خاتم النبیین نه دی عیسی علیه السلام هم خاتم النبیین نه دی مخکې راغلی دی او پاک دا یو صفت خاصه دی چې رسول الله مبارک خاتم النبیین دی د ټولو پیغمبرانو اخري پیغمبر نه د هغه نه پس بل نبي راغلی دی یا بل رسول نشته او نه به راشي دا د عقیدې خبره درو دا صحاب د عمل خبره نه ده که سړی دا ومني نو ګنې دا به کامل مسلماني او نه مني نو ناقص وی که دا عقیده د چاوه مؤمن مسلمان که دا د چاني کافر دا د پښتنو خبره په څلورو مذهبو مطابق چې دا نه مني چې حضور پاک بلکې زموږ فقها علماو لیکلي دي د دې هغه کې که څوک دا تپوس وکړي یاره دا خدای یو دی شک یې شو دا کافر که څوک دا وایي یاره دا رسول الله مبارک دا خدای پیغمبر دی رښتیا پیغمبر دی د شک دی دا کافر که څوک دا وایي دا فرشتې فرشتیا شته دا کافر که څوک دا وایي دا قرآن شریف رښتیا د خدای کتاب دی ګوره د شک شو دا کافر څوک دا وایي چې حضور پاک په رښتیا خاتم النبیین دی دا هم کافر ولې شک به نه کوي په دې کې او نن سبا زمانو د دغه جلسو ډېر زیات اهمیت او ضرورت دی ما ته ډېر دوستان وایي یاره دلته خو قادیانان نشته نو د دې جلسو څه ضرورت دی بعضې خلک دا خبرې کوي زه به نور کالي یونیورسټو ته یا کالجونو ته خلکو د تقریر نه غوښتم نو ما به دې تپوس کوم ما یې په څه موضوع خبره وکړم نو هغوی به وی په اخلاقیاتو زیات نور موضوعات به مو خو زیات باندې وي په اخلاقو لکه د کالج او د سکول د هلکان دي عمر یې کمې داسې د بېادبۍ د کالج او د پروفیسر او د استاد یا بعضې وخت کې دا کوی ایجوکیشني مخلوط طالب نو د اخلاقو خبره وکړه چې د شریعت په دایره کې دننه دي خپل اخلاق استعمال یقین کوئ چې اوس به چې د سکول ته څوک غواړي یا سکول خو به وروسته وکړم چې کالج ته یا یونیورسټۍ ته مې څوک غواړي او ما ته وایي بیان وکړه نو زه یم په څه موضوع وایي بلکې هغوی راته د مخکې وایي نور کله به ما تپوس وکړو اوس راته هغوی مخکې وایي وی یاره صاحب فرد د قادیانیت تقریر وکړه دا ووایه چې قادیاني کافر دی او د ختم نبوت په عنوان بیان وکړه ما یې ولې وی ډېر زیات هلکان زموږ نه لړل قادیانان ښه شکل رد الحاد باندې تقریر وکړه تاسو ته پته نشته نن سبا ستاسو په کالجونو په یونیورسټیو کې پروفیسران او لیکچرران لګیا دي او ملحدین دي او باقاعده درسونه په دې ورکوي هلکانو ته او سوشل میډیا په دې لګیا ده د الله د وجود نه خلک راغلي دا کشر ټول ویول پکار دا بیدارول پکار دا څوک اخوان نه کړي دا څوک ګډوډ نه کړي د دې عقیده څوک برباد نه کړي ځکه سوشل میډیا ډېره په تیزۍ قادیانان لګیا دي ډېر په تیزۍ او خپل ګنده سوچونو ګنده خبرې د خلکو په ذهنونو کې ولچوي نو دا قسم اجتماعات جوړول د ختم نبوت په عنوان باندې دا ډېر انتهایي ضروري دی ضروري
او تاسو هم پکار دي چې تاسو د دې په دعوت کې ځان شامل کړئ. دعوت څنګه؟ دعوت دا چې راځي داسې یو لس کال نور راوله وی راځئ د ختم نبوت په ترقۍ کې فلانکي ځای کې جلسه ده چې لاړ شئ. دا هم ستاسو یو دعوت دی چې ته یو څو کسان راولې او د علماو خبرې واوري او په دې ځان ډېر خلک د ختم نبوت په معنا هم نه پوهېږي چې دا ختم نبوت څه شی دا د حضور پاک خاص صفت دی زمارو. قسم دې دوه نعمتونه دي، هسې نعمتونه خو د الله ډېر دي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لیکن دو هغه نعمتونه دي چې د چا هم نشته. یو په هغه دوو نعمتونو کې قرآن شریف دی. کتابونه خو د قرآن شریف نه مخکې ډېر نازل شوي. هر یو کتاب په خپله زمانه کې د هدایت رڼا او قرآن شریف ته چې الله کوم خصوصیات ورکړي، کوم میزات دي او کوم د قرآن شریف خاصیات دي، دا قسم دی که د بل کتاب او دویم نعمت څه دی؟ محمد مصطفی ټول وایي صلی الله علیه وسلم. انبیا خو ما وایي ټول تېر شوي دي، خو کوم نعمت چې موږ له خدای پاک د حضور پاک په شکل کې راکړی دی، قسم دی که دا د بچه رسول الله مبارک له خو الله یو ډېر لوی شان ورکړی، یو ډېر لوی حیثیت خدای پاک ورکړی. پخپله فرمایي انا سید ولد آدم یوم القیامة من غیر فخر. وی کبر فخر نه کوم، خو د قیامت په ورځ د آدم علیه السلام د ټول اولاد سردار زه. او بیا فرمایي الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامة. ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه ونیسئ عیسی علیه السلام پورې، دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړ. نعرے تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرے تکبیر. بخاری کی حدیث نے مسلم ټولو کې شته صحاح وکړي چې د قیامت پر ورځ به دا خلک د تاو نه داسې شي چې ډېر سخته ګرمي وي، دا انور به دومره ښکته وي چې حدیث کې راځي میل عمره. بیا راوي د حدیث وایي چې میلونه دوه قسمه دي، یو دا مونږ چې ورته میل کیلومیټر وایي او یو میل سلی ته وایي چې سترګو کې اچوي. وایي پته نشته چې کوم یو میل د پیغمبر مبارک مراد دی. تسل جلودهم دا خلقو سرمنې به داسې پخې شي او به پروت کېږي، نور به رانږدې شي او سخته ګرمي وي. او حدیث کې راځي د چا خوله تر د خولې پورې، د غوږونو پورې، او د چا د نامه پورې، او د چا د ګونډو پورې، د دنیا او په سطح اواره ساتي. او به چې راشي یو شان او د آخرت خوله سطح اواره نه ساتي. د چا نه چې خوله بېږي همده پورې به ولاړی، دا به د ده خولې ده پورې به ولاړی، بل خوا به دې نه ځي. ګرمه به خلک به تنګ شي. انبیا به د الله د عرش د سوري لاندې وي. دا خلک مو وایي چې څوک وو، نو دې کې به داسې مشران مخیانان جرګه جوړه کړي آدم علیه السلام ته بلل شي چې ته مهرباني وکړه او سپاره شو په دې حساب کتاب شروع شي. نو وایي لست هناک، دا کار نه شو. خیر هغه اوږده داسې یو عذر به پیش کړي، معقول عذر. وایي موږ څوک وو، بچي دې ټول برباد شو. وایي زه څوک کوم، سخته ورځ ده، د معلوم اسانه خبره نه ده کولی. دا خو موږ دلته عمر تباه کړه ځان له، موږ خو په معمولي غوندې سید د الله د وجود نه خلک راړل منکر شو. په خدای خلک دومره مست چې خلک څه وي پټکوت پورې خندا کوي، ګیرې پورې خندا کوي. مخکې ورځو کې مې واورېدل د یو حضرت نه حکایت یې کو، د یو مولا نه حکایت کو، د یو مولا تسبو پورې خندا کوله. وی دا تسبیح نه دي، وی سپیا کې په مزې کې جوړ. سپیا کې پېژنې که نه، دا سوټه چې وچې چې موږ ته څه وایو سپیا. په کوم سي چې ته ذکر کې د خدای سپېره، نو ته هغې ته سپیا کوې. دومره خلک ډاډه شو. د دې سوشل میډیا یوټیوب نه پیسې ګټي، یا د بار نه ورله پیسې راځي. څوک د خدای د وجود نه منکر، څوک د پیغمبر د حدیثو نه لاړ منکر، څوک په بخاري اعتراضونه کوي، څوک په بل او څوک په بل. یو لویه فتنه جوړه ده. نو دا خلک په
ټول راغونډ شي حضرت آدم علیه السلام ګوره ابو الانبیا دی د ټولو پیغمبرانو نیکه د جد الانبیا او ابو الانبیا ابله پوهېږي داسې کله چې کم وخت کې لګېدلي تاسو چې ورته میزان وایه تله د میزان ورته میزان نو الله پاک آدم علیه السلام ته آواز وکړي یا آدم قم پاسه داسې به رپېږي د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به اچولي داسې به رپېږي او ته به الله وفرمایي ودرېږه قم عند الميزان تلې سره ودرېږه جعلتک حکما بین ذریتک د بچو منځ کې مې تا انصاف در ودرېږه داسې رپېږي داسې وړه خبره خو نه ده ابو زه څوک یم خلک وایي موږ څوک وو وی لاړ شئ نوح علیه السلام له نوح علیه السلام له به راشي هغه ته به وایي چې ته الله ته سوال وکړه چې د حساب شروع شي لست هناک دا کار نه شو هغه خپل عذر پیش معقول عذر موږ څوک وو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي هلته به راشي هغه به انکار وکړي نه شم کولی موسی علیه السلام له به راشي هغه خپل عذر پیش کړي نه شم کولی الله ته څنګه ودرېږم عیسی علیه السلام ته به راشي ته روح الله ته خو الله پاک بغیر د پلار نه پیدا کړي د هغه صفات به ذکر کړي مهرباني وکړه سفارش وکړه چې حساب کتاب شروع کړي لست هناک دا کار نه شو الله کومانه تپوس وکړي انت قلت للناس اتخذوني وامي اله دا دې خلکو ته ویلي چې زما عبادت وکړي زما زبور وکړي او دا به وایي حدیث کې راځي او چې دا سوال وکړي موسی عیسی علیه السلام نه الله پاک مفسرینو لیکلي دي په عیسی علیه السلام به دومره روب راشي چې د هر ویښته نه به د خولې په ځای وینه راوځي ما قلت لهم الا ما امرتني الله چې تاسو ویني ما کوي خدای شان دی الله به یو لوی تجلی پیدا شي خلک به سرنګوني مرد خو نشته بیماري خو نشته چې مړ به شي او دا لوی تکلیف کې به خلک مبتلا یو شان میدان دی یو شان میدان لکه عایشه صدیقې چې دا واورېدل نو حضور پاک نه تپوس کوي حالانکې ورته پته وه رسول الله مبارک فرمایلي چې ته به ما سره جنت کې زما بیبي او بیا هم پیره غالبه ده الله رسوله کوم ځای به دې ګورم قیامت پر ورځ به دې کوم ځای ګورم په دا سخته ورځ وایي عایشې درېو ځایونو کې ګوره دې نه به نه خطا کېږم یو مې تلې سره ګوره زما مس سره چې حساب کتاب کېږي زه به ولاړه یم دویم مې د حوض کوثر په غاړه ګوره هلته به ولاړه او درېم چې کله زما امت په پول تېرېږي تاسو چې پول صراط ورته وایي هلته ما هلته به ولاړه دې درېو ځایونو کې به نه خطا کېږم دغه ځای مې ګوره ګوره څومره یره ده عایشې صدیقې رضی الله تعالی نو عیسی علیه السلام به موږ نشو کولی موږ څوک وی لاړ شئ محمد مصطفی صلی الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الله مخکې رسول سره پاک پیدا کړی رسول الله مبارک له به دا خلک راشي چې مهرباني وکړه خلک برباد شو حساب کتاب شروع کېدو درخواست وکړه نو چې ووایي نو حضور پاک به څه وایي انا لها دا کار در کولی شي نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان رسالت شان رسالت نعرے تکبیر الله د عرش لاندې مقام محمود کې د دنیا د یوې هفتې برابر سجده به ولګوي هلته خو د هفتې ورځې بیا نشته د یوې هفتې برابر الله به آواز وکړي سل سوال کوه ملوي اشفاعت و شفاعت کوه چې قبول شي نو اوږد حدیث کې داسې ده اول به د حساب کتاب سفارشو کې درخواست کوي د هغې نه پس به د امت لپاره سفارش دا د پیغمبر خاص صفت دی ووایه رښتیا څومره لوی احسانات د حضور پاک څومره موږ دپاره خدای ته ژړلي یو ځل یې وفرمایل لوددت لو اني رأیت ارمان که ما خپل وروڼه ولیدې
ارمان کمالونه ولیدي صحابه وایي موږ ستارونه نه یو ویل ته اصحابې تاسو خو مې ملګري یې وروڼه مې هغه دي چې لا راغلي نه دي وروستو به راځي غایبانه به په ما ایمان دروړي ما ورته ته یې وروڼه ویلي صحابه دې تپوس کوي ته به څنګه پېژنې چې تا لیدلې دي او تا لیدلې نه دي وی هم غر محجلون من آثار الوضوء دا اودس یا وضوء دواړه ویل شي دا اودس د اوبو د اندامونو نه به رڼاګانې ښیي دونه مینه د رسول الله مبارک کړې ده هغې خو معجزات لیدل هغې مخکې خو قرآن نازلېږي هغې خو به جبریل لیده په سترګو به یې لیده موږ خو نه معجزات ولیدل واورېدل نم جبريل ولد وامريدا نم فرشتي ولدلي وامريدلي او الحمد لله زموږ باندې خمدود ټټ ایمان قولوا الحمد لله الحمد لله شوق سره وای الحمد لله ما ته د ثوابي ولا आवाज نه کوي الحمد لله دغسې आवाज کوي قدرونه आवाज کوي تاسو غرونه چې مسلمانان یې د ډېرو کټو کټو علماو چې درې در باندې پرتې دي او بیا د حضرت شیخ صاحب دامت برکاتهم شیخ الحدیث مولانا العالمین صفری د مجدهم هغه چې درې در باندې پرته ده نو تاسو مهرباني وکړئ اواز د کور ته کوئ چې الله خوشحاله شي ټولو الحمدلله داسې اواز کوئ نو زما وروڼو رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفارش دا صفت شو د حضور پاک ځکه فرمایي چې الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه او د کوثر په غاړه دا یې بل خصوصیت د هر پیغمبر حوض شته او زموږ د حضور پاک د حوض نه ګڼ حوض او زه اکثر وخت نو ما د ټولو نه زیات به زما حوض د خلک راځي او زه به ورته وګورم بیا وایه الحمدلله او بل خاصیت یې څه دی پل باندې تېرېدل پل سویرات یې ورته وایي سویرات یې نوم دی موږ ورته پل وایو پښتانه یا اردوانه پل باندې هلته بیا به څوکي رسول الله مبارک به خپل امت ته ولري چې زموږ ښکلي مبارک پیغمبر وي نشته غمونه نشته غمونه او خدای دې موږ د هغه سوچه امتیان کړي امین والله چې په دغه پل تېرېدل څه وړه خبره لکه حدیثو کې راځي چې د ویښته نه نارې دی او د تورې نه تېره یو ملا صاحب تقریر کړی یو بوډۍ د شپې ژړل انوسې ورته راپاڅېد ویل دی ولې خېټه دې خوږېږي که سترګې دې خوږېږي وایي نه بچې ټیک یم وایي ولې ژاړې وایي ملا صاحب تقریر کوو دی خوب کې راته هغه رامخکې شو په دې شپه کې یو پول دی او د ویښته نه نارې دی د تورې نه تېره دی نو ژاړم په دې چې زما خو دا کونډۍ خوږېږي په دا غټه لار کې هغې پسې نو انوسې ورته وایي چې نشي ته په دا خوارې د مور کور دی چې هغې دې ټولې کې موږ دې د خوب وویستو څه ده که ما وی قرآن کې الله وی ان منکم الا وارد ورود داخلېدو ته وایي ګذر ته ورته ورځې به خامخا بیا د خدای خوښه ده که د الله جنت پورې غاړه ده جنت پورې د دې لاندې دوزخ زموږ هلته کې یو ښه غوندې سړی هلکه بانک وي او خیر یو 2 میټر به وکړي نو هغه یو ښه غوندې سړی بوډا نه خو داسې ښه سړی جومات کې محمدي کوي نو هغه د دې پولیس ورات د تقریر کړی چې د ویښته نه نرۍ دی او تورې نه تېره دی یو مقتدي والا چای وکړه او چای سره یې پرې دا سپین چیر نه دی پنډور زه ورته پنډور ویم زما دا ډېر بدي شي هلکه ګورې حرام ورته نه ویم مثلا په ما پته دغه ولګېږي ته پته ولګېږي خو زما خپله نه دی خوښ دا سپین چیر مې نه دی خوښ دا خدای شان دی ما د یو ځل ستاسو صحابه نه چا تقریر ډېره پلو صحابه په دې کوم ځای نه ما ته یې مولي صاحب وایي زما پلار خو سپین چیرونه خوري وایي چې هغه وایي چې دا بې غیرته دی ما خو د بې غیرته لفظ نه دی ویلی خو ما یو څو ټکي ویلي دي هغه دا چې دا سپین چرګ چې دی ستاسو مخکې به یې مو ویل دا سپین چرګ دا نه بانګ وایي نه ګېټ تاسو ولا سپین چرګ چې د بانګ یې اورېدلی او دویم سړیتوب پکې نشته ته مو په دې خبر پوهېږې که سړی په پښتو کې به ورته خبره لوبه هم نه شي کولی سړیتوب نشته نو مې بېخیال نو ګورې چې څوک دا شی خوري ګورې
مردار پکې پیدا کېږي نور مردار ورته حرام. بهر کیف هغه ملا صاحب دغه مقتدي سپیکر غلال که ورته سور کو ښه په شوق یې پرېښوه. نو بیا ورته ویل ستا چې تا چې پرون وي چې ګل دی او د ویښته نه نرۍ دی تورې نه تېره دی دا داسې مونږ یېرولو او که نه دا حقیقت دی. هغه ویل نه دا حدیثو کښې راغلی دی حقیقت دی. نو ستا چې ستا خپور دی په لاس کښې چشمه کې دې په سترګو دی او چې په لاس دې ډولۍ کښې ته به پې څنګه دی اوس دم به در سره یې مهرباني وکړه استاد هغه دم راته وښایه هغه اتلس شلې زره قامه کې به تا پسې کوم ځای ګرځم هغه ورته ویل چې دا نن دې کوم کار وکړه که نه دا کله کله کوه نو موټروی به یې کوم ما ویل لکه موټروی څه ته وایي چې د دواړو جهانو مبارک سردار ولاړي انشاءالله تاسې به پورې د کل فرق لکه برېښنا نو بیا به حضور پاک فرمایي نحن الآخرون الأولون یوم القیامة او بیا به رسول الله مبارک د جنت دروازه دننه به اواز راشي من هو څوک دی دا ټکې واورېدو دا د هغې نه مزېدار دی دا ستاسو د خوشحالۍ دپاره د ختم نبوت د پتنګانو دپاره د حضور پاک د سوچه امتي دپاره د رسول الله مبارک په قدم قدم ښودونکي دپاره زبردست بشارت دی دننه آواز وشي من هو څوک دی رسول الله مبارک په آواز ورکوي څه به فرمایي محمد و امته سبحان الله محمد ورسره امت دی دننه به هغوی بیکه امرتو ستا مطابق ماته حکم شوی دی چې دې تر څو نی راغلی جنت دروازه به چاته نه کړی وروستو حساب کتاب مخکې راغلی قوم وروستو امت او جنت په دخول کې مخکې دومره ښکلي مبارک پیغمبر او داسې عظیم شخصیت چې الله مونږ ته رانصیب کړی دی څوک شته داسې چې ووایي چې مونږ الله ته درخواست کړی چې مونږ به د حضور پاک په امت کې پیدا کړي نه دا د چا احسان دی نو د دغه احسان شکریه ادا کوئ د دغه پیغمبر مبارک اتباع وکړئ په عقایدو کې په اعمالو کې او په اخلاقو کې او دا رسۍ به ښه مضبوطه نیسئ انشاءالله مزید نن سبا نور عقاید چې څومره دي شکر الحمدلله څه یېره نشته خو د ختم نبوت په دې عقیده او په دې سوچ باندې لګیا دي نن د دنیا چینلې د قادیانانو د دنیا لږې نه او خلکو ته په ذهن کې ګنده ګنده شبهات او سوچونه اچوي بچ کېږئ په کله چې تاسو دغسې مجالسو ته لاړ شئ که په اړه کې څه شبهه راځي د علماو نه تپوسونه کوي او د پیسو دپاره او د موټرګي دپاره او د یوټیوب د معمولي غوندې پیسو دپاره د رسول الله مبارک لمن درنه خلاصه نه شي اخري یو ټکې به درته وویم یو خبره زه به بیا بس کړم لکه باندې وویم زموږ په دې وطن کې پخوا د قادیاني د آیین په توګه کافر نه و ختم نبوت په عنوان باندې خلک راووتل ډېر لوی زور و شور په هغه دور کې او بیا د آیین په بنیاد باندې ټول مکاتب فکر علما یو ځای هغې کې د هر مکتب فکر علما وو تر دې حده پورې چې بعضې د عوامو الناسو چې دا کوم عام لیډران دي دا ورسره او په اسمبلی کې متفقه ورباندې قادیاني غیر مسلم قرار شو دا جنگ چا وکړه په اسمبلی کې دا وګټه چا دا مفتي محمود رحمت الله نعرے تکبیر سر بکف سر بلند سر بکف سر بلند قلبی مفتی زندہ تھا قلبی مفتی زندہ تھا جمعیت علماء اسلام نعرے تکبیر هغه
سړي فائدې دي یو پکې دا چې قادیاني په پاکستان کې ځان ته مسلمان غیر مسلم دی به خپل عبادتخانې ته مسجد نه وایي دی به خپل مړي د مسلمان په مقبره کې نه خیر نور هم پکې دي خو وخت کم دی هغه بنیادي دا دی چې ډاکټر صاحب ډاکټر شیر علي شاه صاحب سره یو ځل ناست هغه وایي چې مفتي صاحب چې کله دا بیل پاس شو مدینې منورې ته راغی وی موږ زبردست استقبالیه وکړه هغه وخت کې د جامع کې طالب ډېر لوی استقبالیه وکړه او په ټوله دنیا کې جشن شوی په ټوله دنیا کې مسلمانانو جشن کړ وی چې راغی موږ هم ډېر خوشحاله شو مفتي صاحب سره بابا السلام دننه شو او لاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام یې وکړ بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیا د حضرت عمر رضی الله عنه وی چې راووته نو مفتي صاحب بیا ورته ومې حضرت تاسو خو درود سلام ووایئ راځه لږ په دمه شي موږ سره لاړ شو نو بیا به راشي وی نه زه یو ځل بیا دا خو ما خپل سلام او خپل درود استقلالا یو بل دا کار یې مخکې وکولي شو استقلالا یو بل مقصد دی هغه پوره کړو موږ چې خدای څه کوي چې څنګه مخکې د موږ ورپسې شو او حضور پاک ته مخامخ ودرېده نو ډېر یې وژړل نو څه وایي دا ټکي واورئ چې دا علماء ووینئ چې دا علماء په تاسو څومره احسانات دي تاسو خو چې خوله پاکوئ ملا ته کار دی علماء دا احسان په خدای که د دوی نه دا احسان تر مرګه پورې دی په دلته خلاص کړي وایي چې کله مفتي محمود رحمت الله علیه ورغی او رسول الله مبارک ته مخامخ ودرېده نو پیغمبر مبارک ته څه وایي د الله رسوله د ټول پاکستان د مسلمان د طرف نه زه تا ته نن د ختم نبوت د قانون پاس کېدو مبارکباد پېښ کوم قادیاني چې کومه لاړه ستا په جامه وغورځوله ستا جامه یې د هغې د محمود مصطفی وساتله دا ډېره لویه خبره بس اخري خبره ده چې دا ځای چې دا موږ په پنډال کې ناست یو دا د ختم نبوت په جلسو رنګ ځای دی دا د رسول الله مبارک د ناموس په چغو رنګ ځای دی منور ځای دی دا د پیغمبر مبارک د پتنګانو په ناسته رنګ ځای دی دا ځای شیخ صاحب محترم او د هغه ملګرو د مدرسې دپاره اخیستی دی تقریبا څومره دی 14 کنال دی او سره پاسه 6 کروڑ روپۍ باندې دا ځای شوی دی او په هغې کې 1 کروڑ روپۍ دوی ورکړي دي او باقي پاتې دي د ختم نبوت چې څومره پتنګان دي د هغې نه دا التماس کو دا پیل کو دا درخواست کو چې دا باقي ترتیب له تاسو خلاصوي انشاءالله وایي انشاءالله کې شوق سره انشاءالله ثوابي والا وازو کې انشاءالله انشاءالله دې وازو کې انشاءالله دا تاسو خلاصوي او دا هي څه طریقه ده چې شیخ صاحب سره یا د دوی چې کوم د کمیټې ملګري دوی سره خپله رابطه وکړي او د خپل زړه د اخلاص نه پکې ډېر خلک پکې دوستان ته چې هغه شکر دی ښه مانځی زمونږ چې د لور وادي مونږ پې خپله خرچه کړو زمونږ چې د دوی وادي د لکونو